بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الغصب کتاب دی په بیان د غصب کې. دنه مخکې کتاب الماذون تیر شوی دی. دوړ منځ کې مناسبت د تضاد دی. کتاب الماذون کې د مالک په اجازت باندې غلام کار کوي، د مولا په اجازت باندې. او غصب کې غاصب چې دی مالک مغصوب منه بغیر د اجازت قبضه کوي، دغه په مال باندې دغه د اجازت نه غیر قبضه کوي. ماته لږ متوجه شي. د عبدالرحمن نه کتاب روالمه دغه د اجازت نه غیر او دغه قبضه ختمه کړه، خپل قبضه قائمه کړه. ماته غاصب ویلې کیږي. د چا نه چې غصب وشي هغه ته مغصوب منه ویلې کیږي، او دغه شی ته شی مغصوبه ویلې کیږي کوم چې پټ شي. او د کار ته څه وایي؟ غصب. باقی لغوی معنی سره اصطلاحي معنی سره کتاب کې ذکر دی. لغت کې ویل کېږي اخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب، د چا نه څه شی اخیستل په طریقې د غلبې، چې څوک یې والي هغه غالب شي او د چا نه چې والي هغه مغلوب شي. او اصطلاحي تعریف اخذ مال متقوم محترم بغیر اذن المالک، اخیستل د مال دی داسې مال چې قیمتي مال وي، داسې قیمتي مال چې محترم وي او بغیر د اجازت د مالکي، علی وجه یزیل یده په داسې طریقې والی چې د مالک ید ورسره زایل کی، ید مبتله پې راشي او ید محقتی ختم شي. وګورئ الغصب فی اللغت، غصب چې دی په لغت کې عبارتونه نقد شی، دا عبارت دی د اخیستلو د یو شي نه من الغیر، اخیستل یو شي، دا عبارت دی اخیستل د یو شي من الغیر د غیر نه، علی سبیل التغلب په طریقې د غلبي. نشي کمال یو که غیر مال وي، یو سړی د چا نه ښځه بوځي نام غصب دی، حالانکه ښځه مال نه دی خو لغوي غصب دی اصطلاحي نه. للاستعمال فی، ځکه چې غصب استعمالیږي هم په دغه مذکور شي کې بین اهل اللغت، د اهل لغت ترمنځ. اصطلاحي تعریف یې سره اخذ مال، اخیستل د مال دی. نو غیر مال چې دی کوم شی چې مال وي نه لکه حر، هغې کې غصب نه راځي. بیا ورپسې داسې مال متقوم چې قیمتي به وي. مال متقوم خو پېژنئ که نه چې فایده اخیستل هم ترې ممکن وي، عرفا متقوم، او شریعت د دغې فایدې اخیستلو اجازت هم ورکوي شرعا متقوم. نو متقوم سره د شراب بار شو، دا مال لی خو متقوم نه دی شریعت کې. محترم محفوظ مال به وي، لکه د حربي نه وي بغیر اذن المالکي، ځکه په اجازت د مالکي بیا خو امانت وي. علی وجه په داسې طریقې باندې یزیلو چې زایل کي یده د مالک قبضه، او که د مالک قبضه زایل نه شي، لکه یو سړی بشتره ده اناستې ده او تم پې غصبا کینی، نه دا غصب نه دی، یعنی دغه اجازت نه غیر کینی بي، نه دا غصب نه دی، ځکه دا ید نه دی زایله شوی را بشي. اور حتی کان استخدام العبد، یو سړي غلام دی په زور ته خدمت علی، دا غصب دی ښه، ځکه دغه ید محقه دی ختمه کړله او خپله دی قایمه کړله، غاصب قایمه کړه. کان استخدام العبد، نو خدمت اخیستل د غلام نه، وحمل الدابه، او دغه شان د چا سواری قبضه کول او باغې باندې سامانونه وړل راوړل سورېدل بي، دم غصب دی، ځکه دغه ید قبضه ختمه شوه. غصبا دون الجلوس علی البساط، نه ناسته به بشتره، ځکه د هغې قبضه نه، د مالک قبضه پکې نه ختمه. تاسو پوه شولئ؟ بر وګورئ اوس لږ شان تعریف وشو. حکم بیان کا. حکم دا دی چې یو سړي ته پته وه چې دا شی پردی دی، د هغې اجازت نشته او به یې غصب کوي، نو ګناهګارېږي. او که هلاک شو تاوان یې راځي، که هلاک وکړي استهلاک و، ځکه قبضه یې مضمونه یې غصب کې. ما تاسو ویلي دي سببونه دي فقه کې هغه اهم دي، هغې کې یو هم دی، یو امانت ودیعې والا دی او د غصب والا دی. توجه. او که چېرې پته یې نه وي چې دا پردی دی، هغه ذهن کې دی مثلا دا زما دی، حالانکه شکل مکې له یو شان یا پردی، نو بیا ګناهګارېږي نه، خو دا ده که نقصان ورته ورسېدو نو تاوان به ورکوي.
فحکم حکم دا دی المأثم گناہ دا والمغرم تاوان دی وإن کان بدونه او که په علم کې نو چې دا پردی دی فردمانو صرف زمان بوي لأنه حق العبد وجه دا د چې دا د بنده حق دی لږ بر وګوري اعتراض نه جواب دی اعتراض دا دی چې وسله یو کار وکړو هغه ته پته نه چې دا کار څه کوم دا ټیک نه دی نه خو نه ګناهګاري کی کنه هغه توان موان نه راځي لکه نسیان چې وته ویلې کیږي د امت نه ونسیان عفو دی نو جواب وته کوي دا حق الله کې دی دا شی حق العبد دی د بنده حق استراری حالت کې که مال کې توان به ورکه لکه د لوګي نمبر او پر دې مال اخري الاسترار لا يبطل حق الغير ماده 32 نمبر لانه حق العبد اذا د بنده حق دی فلا يتوقف ولا قصد نو موقوف نه دی د دې زمان په قصد هغه چې قصدن دی علا کړو که بغیر د قصد دی بهر حال توان راځي ولا اثم البته دومره ده قصدن کې نه کړي ګناګار ونوي ځکه خطا چې دا موضوع د ګناګاری دل بنئ قال اکبر وګړي اوس احکام بیانې کوم چې قدرت مولا ذکر کړي ټول متوجه شي د عبدالرحمن مانا کتاب غصب کړلو کتاب مې یادوي سورتونه جوړ کړي عبدالرحمن مانا څه غصب کړلو نو موږ به وګورو کدا شی مغصوبه د په قبضه کې موجود وي نو اصل حکم دا دی چې ادا دی وکي ادا منګو سامي کې ویلو حق شی مغصوب دی واپس راکې کمی چې غصب کړي او هغه هلاک شوی به دو صورتونه دي کله زوات الامثال نه مثل لري مکیلات نه موزونات نه عددیات متقاربه لکه مالټي انډه وغیرہ په دغه صورت کې به که هلاک شوی مثل با ادا کوي او کله زوات القيم نه یعنی داغي مثل با مارکیټ شته دی نه یا موجود نه دی په الحال یا بيخي مثلینا یا مثل وي خو په الحال موجود نه دی نو په دې صورت کې به څه کوي قیمت ادا کوي پوه شولې به نو دا به قضایي کې نشي واپس کی ادا ده که مثل واپس کوي دو صورت دي که مثل سوری او مانوي دواړه به قضایي کامل ده او که صرف قیمت کوي د مثل مانوي وي به قضایي قاصر ایږي ومن غصب شيئا سوق چې غصب کی څه شي مثلو شيء له دي اچھا ومن غصب شيئا سوق چې غصب کی او شي له مثلا چراغ د بر مثلوي صورتن او مانن لکه مکیلی شي دي غنم موزونی شي دي فهلك في وزنی شي دي فهلك في يدي لکه سونه چاندي بخوا وزنی وا فهلك او بخوا دا غنم چې د مکیلی غنم سبا غنم موزونی شوی دي کا فهلك في يده نو به هلاك شي د قبضه کی فعليه مثلو باغمن مثل لازم دي وفي بعض النسخ په بعض نسخو کې دا چې راغلي فعليه زمان مثل د مثل زمان بلازم دي دوړ مطلب یو دي ولا تفاوت بينهما دوړ عبارتونه کې تفاوت نشته وهذا لأن الواجب لکبر وګورئ وهذا لأن لم بیانې کا وجب یعنی ولی دغه واپس کول واجب دی وای اصل خدا د لکه څنګه چې ما ویل رسول روانم دا چې شی موجود وي هغه واپس کی دا څنګه ده خو چې هغه هلاک شوی دی غنم دی هلاک شوی دی نو کوس نور غنم ورکه او کې پیسې ورکه دوه صورت دي ک نور غنم ورکه نو کوم غنم چې تا نه هلاک شوی دی غاصبه دا غنم دغه جنس یو دی نو صورتنه مغیب شان دي او فیده میوه ده مانن مغیب شان دي صورتنم ماننم او که پیسې ورکه صرف او صرف مانن باغ شانی صورتن بني کوم ولا شو کوم چې صورتن او مانن هغه شان دي وهذا لأن الواجب ذاك واجب چې هو المثل وغ مثل ورکول لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فمن اعتدى غڅوک چې تجاوز وکي بتا سو فاعتدوا عليه تاسو تجاوز پاغو وکي خو غره بمثل ما اعتدى فمثل لاغي وکي اعتدى عليكم څنګه چې بتا سو کړي داغه بمثل به کوي نشیدنه هلاک کړي داغه مثل تی والا ولأن المثل دقه خبره کوي دا مثل چې صورتن او مانن وی عادلو دا برابر وی لما فيه من مراعات الجنس والماليه ځکه بده کې خیال ساتل د جنسم شي غنم دی هلاک کړي غنم ورکی جنس مالیتم بکی وی مخکم دغه قیمت وسم دی فکانا نو مثل ورکول چې د اطفال الضرر دا ډیر خدای دې لپاره چې zarar د فشي الضرر يدفع بقدر الامكان دا من دقه ماده نه نو علاقه الضرر يدفع بقدر الامكان دا درشمه ماده ده
او هغې کې عمده مثال باقاعده تفریحاتو کې راغلی عمده مثال یې ذکر کړی د غصب والا او دا درې صورت چې ما ویلو مقه دي که یې نشی او ابه واپس کې او که یې نشی نو که د ذوات الامثال نو مثل به واپس کې او که د ذوات القیام نو عمده مثال ولته تفریح کې قال امام محمد رحم الله فرمایي فإن لم يقدر على مثله دا خبره ده کچری په مثل نو قادر ولی مثلی دینا یا مثلی خو فی الحال مثل نشتا فعليه قیمته قیمت به ورکي لږ به وګورئ او سوال داري د عبدالرحمن مانه کتاب پټ کړی دی کپړه پټه کړې ده او ضایع شوې دی دا غوای پټه کړې ده او مړه شوې دی دا اوس به مال د غوا قیمت راکې مسله ده خو سوال دا دی چې قیمت د بعد کوم ورځې والا لګي په کوم ورځ چې غوا پټوله هغه ورځې قیمت به لګي یوم غصب کنه په کوم ورځ باندې چې د کوم شی هلاک شوی د دې مثل د مارکیټ نه ختمېدلو دا هغه ورځې به ورکوي انقطاع ورته وایي او کنه په کوم ورځ په دما دوا وکړې تا زما نه غوا پټه کړې ده قاضي له مې بوتللو دغه ورځ باندې د غوا څومره قیمت دی دا به راکوي څو رایشوري اوله رای د امام ابو یوسف رحمه الله ده په کوم ورځ چې د غوا پټوله کوم قیمت یې وقت به راکوي بله رای د امام محمد رحمه الله ده په کوم ورځ باندې چې کوم شی د پټولو بازار کې مثل ختمېدلو دغه ورځ یې څومره ریټ و او بله رای د امام صاحب ده کله چې مې قاضي ته پیش کړو دغه وخت کې څومره ریټ و هغه به راکوي فتوا د امام محمد رحمه الله په قول ده پوه شولې دي ورته وګورئ فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون دا غورځي په کوم ورځ باندې چې خصومت کولو وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال ابي يوسف امام ابو يوسف رحمه الله ويوم الغصب دا غصب ورځي ولا معتبر وي وقال محمد رحمه الله فرمى يوم الانقطاع معتبر على مشمي واذا مفتبي رايدا لابي يوسف رحمه الله انه لما انقطع التحق بما لا مثل له الاكبر وګورئ کنه دا صورت بالا جوړی کی چې شه د ذوات الامثال نه او مارکیټ کې مثل څه شي ختم شي به به څور کې قیمت کنه اصل کې دا ده صورت دلته جوړ کړي امام ابو یوسف رحم الله وایي چې مارکیټ کې مثل ختم شو نو دا د څه شو لکه ذوات القیام دا څه شو هغه خبره ما شروع نه ورانه کړي تاسو تقسیم وکړئ اشیاء په دوه قسمه یو اغه چې ذوات الامثال نه یو هغه چې ذوات القيم نه به چې ذوات الامثال نه دا به دوه قسمه یو هغه چې مثلی فی الحال موجودی بلاغه چې مثلی ختم شوی زمون خبره بدی وکي شروع ده او کوم چې ذوات القيم نه غیر روانه ده ال ډایرکټ د غصب د ورځي بلګي خبره موږ نه کوو کوم ورځي بلګي غصب اپریدا دا کوم صورت شروع ده چې ذوات الامثال نه وو دا صورت موران ویلو او مثلی مارکیټ نه ختم شو امام سے وای امام ابو یوسف رحم الله وای دا یوم الغصب کوم قیمت دی به ورکي وجه سره چې مارکیټ کې مثل ختم شو ډایرکټ دا چا په شان شو د ذوات القيم په شان او ذات القيم کې د کوم ورځي قیمت واجبې کې دی یوم الغصب وره ابي يوسف رحم الله ان ولما انقطع کله چې دا شی کټ شو مارکیټ کې ختم شو التحق ملحق شو بما هغه شی سره لا مثل له چې دغه مثل وي فيعتبر معتبر به قیمت د دې د کوم ورځي په کوم ورځ باندې چې سبب د زمان راغلی دی هغه څوک دی غصب دی فيعتبر قيمته معتبر به قیمت د دې یومین قاد سبب د ورځي اذ هو الموجب وزك حقیقت کې مقه واجبون کې د قیمته ولي محمد رحمه الله ان الواجب المثل في الذمه وانما ينتقل القيمه بالانقطاع الاكبر وګورئ امام محمد رحمه الله وصل کې مثل واجب شوی ځکه شه د چانه ذوات الامثال نه او به د مجبورۍ په وجه واختلو چاته قیمت تا کله واختلو چې کله مارکیټ کې ختم شو نو کوم ورځ باندې چې انتقال کېدل د مثل نه قیمت اق ورځ باندې قیمت بلګو پتن لګي وای شوي کنه وانما ينتقل منتقل شو قیمت تا بالانقطاع د انقطاع په وجه فيعتبر قيمته يوم الانقطاع معتبر به قیمت د انقطاع د ورځي ولي ابي حنيفه رحمه الله ان النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع امام سلسوي الاكبر وګورئ د مثل قیمت تل دا صرف پدې نه کېدل چې مارکیټ کې شی ختم شو ګوره یو شی مثلی دی نو اصل حکم دار مثل باور کې اصل حکم څه دی او دا غي مثل چې مارکیټ نه ختم شو صرف د دقیق د مارکیټ نه د ختمېدو په وجه د مثل قیمت خبره نه سي دلیل واوره چې دلا یو شی مثلی پټ کړي
مارکیټ نه ختم شو او دل نه دی ورکړي قیمت نه دی ورکړي حتی مېش په کې دره شو او شی بس مارکیټ تر आले اوس به مکه مثال ورکړي کې قیمت به ورکړي مثال به ورکړي لکه انقطاع په ورځ مانی شی قیمت ته وخت وي او بس مثال تر وختلو پته لګي پوه شوي کنه نو پته ولګېدل چې نفسي انقطاع په وجه مانی د مثل نه قیمت ته نه وړي لا يثبتون ثابتي کی دا نقل بمجرد انقطاع سره ولهذا دغه وجدا لو صبر که صبر کړي وی الى ان تر دی یوجد چې موجود شي بخار کې بازار کې جنس تغي له ذلك به خو دې مالک ته مقه ملاوي دلو وانما ينتقل وسوال دار قیمت تکل اوړي مثل خبره قیمت تکل اوړي چې کله قاضي له بوزي کله د خصومت رزوي بقضاء القاضي نبا بقضاء د قاضي باندې وړي فيعتبر قيمته معتبر به قیمت دغید یوم الخصومه والقضاء د خصومت او د قضاء د ورځي بخلاف ما د امام یوسف رحم الله نه جواب کوي هغه شی چې هغه د سرق قیمت وینا یعنی هغه زوات القيم نه صحیح خبره مانی التا د غصب په ورځ مانی ډېر قیمت لازم شوی او دلته خو د غصب په ورځ ډېر قیمت نو مثلو اوس غصب قیمت تلاړه بخلاف ما باغ بخلاف دا صورت کې لامث الله چې دا غي مثل نبی امام یوسف رحم الله بدی قیاس کړو کنه لانه مطالب بالقيمه وایسه کدا شیخ ډایرک مطالبه دی قیمت وی به اصل سبب په وجه څنګه چې پټ کی غصب کی کما وجد څنګه چې موجود شي د ډایرک قیمت لازم شوی او تبر قیمته عند ذلك نو البته بس معتبر دی قیمت دغه ورزي دغه وخواله قال قدري مولا فرمایي وما لا مثل له نور قصه هم کړي کنه ذهن کې یاد ساتي کده مرتب احکام دي اول به اصل شی ادا کو که موجود وي دا ادائی کامله او کني موجود به مثل ورکو مثل به دو قسمه کذوات الامثال نو مثل سوری او مانوي ورکول قضائی کامله کذوات القيم نو مثل مانوي قیمت ورکول قضائی قاصره اوس داغي بیان کوي او ما هغه شی لا مثل له وجه داغي مثل نبی فعليه قیمته پر کس باندې لازم لري چې قیمت ورکی یوم غصبه دا کومه ورځي کومه ورځ چې غصب کړي کا ما او دا اتفاقی ده معنا هو دا شی څنګه شي چې زوات القيم نه مړ عدديات په عدد سره خرڅي کې او احاد ترمنځ تفاوت وي پته لګي پوه شوي کنه کوم شی چې په درجنو خرڅي کې درجنو او داغي کوم یعنی په درجن پرې درجن په دې خرڅي کې چې لکه یو راکا او دوه راکا او لس راکا او پنځه راکا په دې خرڅي کې عدد سره او احاد کې څنګه وي تفاوت وي اټ وی وړو کې لکه پنځه چيلې راکا پنځه غړي راکا نغي احادو کې تفاوت وي او قیمتي بل غیر قیمتي دغه شان شي چې دا توت القيم نه معنا هو الاديات اغديات يتم المتفاوته چې خپل مس کې تفاوت لري احادو کې تفاوت وي بس مثلیات او تعریف داري چې داغه په احادو کې تفاوت نه یوي خو غیر معتبر تفاوت چې څوک اعتبار نه ور کوي او کبا احادو کې تفاوت دا سي تفاوت چې خلکو اعتبار ور کول به بغد زوات القيم نه لأنه لما تعذر وهركل متعذر شولا مراعاة الحق في الجنس خل ساتل د حق په جنس کې جنس نشي ورکول اشتنه نو کم از کم مالیت کې خل وساتل شي کنه فيرى لحاظ بتل ساتل شي په مالیت کې وحده ځان لا د فل ضرر بقدر الامکان دغه بار چې ضرر د وشي څومره چې ممکن ای ما تاسو ول درشم ماده د ضرر يدفع بقدر الامکان اما العددي المتقارب هر چې هغه عددي اشیاء دي چې هغه ولته متقارب دي لکه انډي دا عددي اشیاء دي او څم دي خپل منځ کې متقارب دي ګوره کوم چې عدديات نه یو متقارب هغه به درجنو خرڅي کیږي نو هغه په شان د مکیلی دي نو هلته به مثل واجبي حتی یجب تر دې چې واجبي کې مثل ولي افرادو کې تفاوت نشته قله التفاوت وفي لکبر وګوره لکه غنم دي مکیلات ندي تاسو پته ده زوات الامثال دي وربشم د مکیلات ندي زوات الامثال دي خو وربش او غنم ګډ وډو او چا پټ کلو هلاک شو وس به څور کوي خلط اوس به قیمت ور کوي ځکه غنم او وربشي چې ګډي ګډي شي دغه افراد شته به شغي امنس کې تفاوت نه دا سره نه به وفي البر المخلوط بالشعير القيمة قيمة بواجبه لأنه لا مثل له ذكر ذوات الأمثال أنني مثل لي
قال قدري مولا فرمای وعلى الغاصب رد العين دا خبر ما شروع کی کړي ول د اخیره کړه اصل حکم دا دی ښا غاصب باندې چې رد العين المغصوبه واپس کول لا غین شي د کوم چې غصب کړي خدا کله چې موجود خوې کنه معنا هو معنی دا د ماده مقایما ترسو چې قائم وي لقول عليه السلام د وجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قولنا على اليد ما اخذت امغه مشکات کې تازه کتاب الغصب کی ویلو خلمی پلاس باندې غسی لازم دی کې چې اخستي حتی ترد ترڅو چې واپس کړي نه وقال عليه السلام فرمای دا تازه کتاب الغصب کی ویلو لا يحل لاحد چاله من جائز اي ياخذ متاع اخيه مال اخيه چې مال د مسلمان ورور واخلي لاعبا ولا جادا نه بغب کې او نه برشته اول ته کې و نو کې خیلم وی لاعبا وجادا موږ څه ویلو دې مطلب دا دی چې به خبر شي ما خو غب لګول او غني سبب به ځان وش پیلې کی الته ویلو کا فإن اخذه کچا د چانه څاخستی د اجازه نه غیر فليرد هو بس کی علی اغتا ولئن اليد لکبر وګوري یو سړی دی عقلی وجه ووري عقلی عبد الرحمن زما کتاب دی ما نه واخستلو او کتاب له موجود دی نو کوم څو کتاب دی واپس کی کنه وجه سره زما قبضه خط پکړې توجه څیکړي او قبضه مقصود شی دی او در ختم کړي دی نو واپس تی قائمه کی اصل کې دا خبره کوي څوی کمانه ولئن اليد دا قبضه چې دا حق مقصوده دی وقت فوتها او غاصب فوت کړي دی علیه په مالک منی دا دغه حق مقصوده چې قبضه راغی فوت کړي دا چې فوت کړي دا فیجب اعادتها واجب د غاصب چې دغه قبضه واپس کی برد الیه بدی طریقه چې دغه شی مغصوب مالک ته واپس کی او الموجب الاصلي اصل حکم خدا دی رد عین دا څه دی اصلي حکم دی ادا کامله که نقصان بګینی شي علامه قالو مولانو دغه شان ویل دي او رد قیمت چې قیمت ورکوله خو مخلص ته خلفا د دې خلیفہ د چین نه کی قیمت ورکا اصل خدا دی لانه قاصر ځکه خلیفہ ورکول له قاصري حقیقت کې دا قضا ادا د سره ده نه قضا ده او دا قضا چې دا خلیفہ د چا د ادا موږ وسامي کې ویلي ایدل کمال فی رد العین ځکه کمال چې دا پرد عین کې دی چې عین واپس کی او مالیت هم وي پوه شولې په ادا بالا کېږي کوم شی ته غصب کړي مقه ورکي او که شری قیمت ورکي نو عین نه ورکي سره مالیت ورکي چا الټه خبره کړي ده اصل ورکول قیمت دی وي وقيل شوی الموجب الاصلي القيمه قیمت دی او رد عین چې وي دا مخلص دی د خلاصي ذریعہ ده یعنی تا چې یو شی د چا نه غصب کو قدر سره مسلو کمداري چې قیمت ورکي خو د قیمت د ګدان خلاصي به بچ ورکي کوم شی پټ کړي یک ورکا خانه مشبي و اداره کمزوري ده اصل لا یمدق ده اصل کوم شی پټ کړي حق به ورکي کني به قیمت دی هغه مخلص دی ويظهر ذلك في بعض الاحكام بعض احکامو کې د دې دوړو رایو موافق مسائل بدلیږي یو رای یو تاسل ویل بل رای بل ته ویل غوري والواجب الرد في المكان الذي لکبر وګوري قدرت ولا تر صبر یو مسله بیان کړه غاصب چې کوم شی پټ کړي دي کاغین موجود یا به ورکی کاغه هلاک شوی که زوات الامثالونه مثل به ورکی او که زوات القیمونه قیمت به ورکی بس صرف دا مسله وشو دیمه مسله دا ده غاصب شي مغصوبه حواله کوي مغصوب منه ته کوم ځکه به حواله کوي کوم ځکه چې غصب کړي الکه د مکان قید ولې لګي چې مل ترې والا کی وای ځکه ځینی اشیاء داسي چې د مکان په بدلیدو سره قیمت کې تبدیلی راځي خار کې اوري ټیکلو کې لکه مولای ټی بر دي کله کې بیداری ټی ال خپل کېږي خلک ارزان دي خلم دې کنه وګورئ والواجب واجب چې رد فی المکان الذي باغ مکان کې الغصب حکم نه چې غصب کړي ولې تفاوت القيم وی تفاوت الاماکن ځکه قیمتونه متفاوت وي د اماکن په تفاوت سره فین الدعاء هلاکها حبس الحاکم الاکبر وګورئ درېمه مسله غاصب وی جی کوم شی چې ما غصب کړي دی قیمت به ورکه مخمانه هلاک دی کنه وختیم خبره کړي والکه چې مسائل مختلف روزي نو چا چې ویلی ویني شی واپس کول اصل قیمتي خلیفہ دی ناغو وی چې دا به قید کی دروغ وی چې اصل چې هلاک شوی دی دا خبر به ولو کوم ځګورئ مسله دا ده چې غصب وی کوم شی چې ما غصب کړي هلاک شوی دی لہذا قیمت به واپس کما او مالک وی نه چې ور سره دی نو حکم دار قاضي به قید کی قید
کله چې قاضي ته علم رالی که ورسوی نو اوس به واپس کړی معلومیږي چې نشته بس به یې پرېږدي ځکه هر څومره موده کې رالی یا ګواهانو سره ثابته شوله چې هغه شی هلاک شوی دی په دغه صورت کې هم بیا څه ورکړي قیمت به ورکړي پوه شوې اوس راشي کوم خلکو چې ویلي اول به څه ورکوي قیمت او دا عین ورکول خلیفه دی نو هغوی قید کول ته ضرورت نشته ډایرکټ دې څه ورکړي خیر هم دی مسله ګوره بدله شوله ښه خو همدا رایې راجحه ده واوره فإن ادعا که دعوه وکړي هلاکها چې هغه مانه هلاکه شوې ده عین مغصوبه حبسه الحاکم حاکم به قید کړي حتی یعلمه تر دې چې حاکم ته پته ولګي انها لو کانت کچرې د عین مغصوبه وې لو کانت باقیه کچرې باقي وې الاظهر اوس به ظاهر کړی وې او تقومو یا دا چې قائم شي گواهان او هو شي هلاک شوی قیمت تی والا ثم قضا علیه ببدلها دغه صورت کې به فیصله وکړي په بدل یعنی په قیمت باندې تاسو پوه شئ وجه ما تاسو ویلو کنه اصل راجح راځي ده لأن الواجب رد العين ان وبس کول دي پوه شئ کنه ما دلته متوجه شي وسوال دا دی چې په دې غاصب باندې گواهان راوصل ضروری کړ چې هغه گواهان راولي چې مان هلاک شوی دی او دا مقصود من ہوئی منکر جوړ کو مدعی جوړ کو وجه سره تاسو ما بار بار ویلی دي څوک چې د خلاف ظاهر داوا کوي هغه ته ویل کیږي مدعی او څوک چې موافق الظاهر وي د قانون موافق وي هغه ته ویل کیږي منکر دا شی د مخکې نه موجود او کنه څو موجودو هلاکت دا وصف عارض دی او مدعی چې دی کنه او دا غاصب د دې هلاکت داوا کوي د عارض شي او والاصل في صفات العارضه العدم اتم ماده د اصل په صفات عارضه کې عدم وي د اصل خلاف خبره کوي یعنی هلاکت دا صفات عارضه او د اصل پکې عدم دی چې نه دی هلاک او هغه د خلاف اصل هلاکت خبره کوي نو څه شو مدعي شو ځکه ما غوان کړه وګورئ یو تلکشه والهلاك بعارض نحوارض د وجنه دی فهو يدعي امرا عارضا غاصب داود امر عارض کوي چې خلاف ظاهر ده فلا يقبل قول بین قبليږي څو غواني راوستي کما اذا ادعى الافلاس لکه یو سړی دی بل په پیسې پوری دي او هغه وایي چې مفلس ما هیڅ هم نشته دی دا خبر وخت کې کتاب الحجر کې تیر را بشیراله مو کتاب الحجر لا نه دی ویل کنه بروګری ټول یو سړی مفلس دی یو سړی دی قرضه ده بیا وایي ما سره چې پیسې نشته دی او د چا چې په قرضه دغه وایي چې شته دروغ وایي نو قاضي به قید کی قید څومره به قید کی څو پورې شي قاضي ته علم راشي کده سره پیسې وي بس به راوړې وي تر هغې پورې قید کی او غني ګواهان ګواهي ورکړي چې پیسې ورسره نشته بلکې هلته هم دورایم ذکر کړی وي ګورئ زلکشان کما اذا ادعى الافلاس لك یو کس دعوت افلاس کی والی ثمن باغ پیسې ثمن متعین دی سامان پیسې به بوري فيحبس التم حکم دار قید کیږي ویلا ای علم تر دې چې قاضي د علم راشي ما دا غ شی دی چې دای داو کوي فاذا علم پوهږي چې اشته کنيشته د علم راشي دا ودا کوي چې هلاک شوی دی فاذا علم کله چې قاضي د علم را لې چې شی هلاک دی بس سقطان هو نغین شی بس کول به تساقط شي نفسي چره سقطان رده دا غي رد به ختم شي فيلزمه به بدمن لازم شي رد بدله دا غي بدل واپس کول چې هغه قیمت ده قال قدري مولا فرمای دریم مسله والغصب فيما ينقل ويحول الاكبر وګورئ غصب چې ده کنه په دوه قسمه شیو کې کیږي به وره د شیخین او رایدا د غصب باغ شي کیږي چې هغه یو ځای بل ځای ته منتقل کیږي کوم شی چې یو ځای بل ځای ته نه منتقل کیږي لکه بلاټ کور زمکه باغی کې غصب نه کیږي امام شافعي امام محمد رحم الله وي په دوړ کې غصب برحل شیخین رای راجح ده ګورئ والغصب هذه امام محمد رحم الله رای راجح ده د امام محمد رحم الله نن سبا کدا سو خیری کنه خلک چانه پلاټ ونی سي زمکه ونی سي ټول غصب ده غصب کې راځي والغصب غصب چې فيما باغ شي کې بکیږي ينقلو چې منتقل کیږي او يحول دیم دقه معنی ده لأن الغصب بحقيقه يتحقق فيه دون غيره ويغصب چې د خپل معنی او د حقیقت په اعتبار سره متحقق کیږي په منقول شي کې دون غيره کوم چې غیر منقولي شی باغی کې نه کیږي وجه لأن ازاله اليد بالنقل لګو غوري وی د مالک ید زایل کول او د غاصب ید غالب کېدل دې د غصب وي او دا په منقولی کې کېږي چې هغه ملک زایل کی
او بغیر منقولی پلاټ ځمکه مکان کې نه کیږي هغې نه مالک ید نه لري کیږي دا رسوي به واذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه نتیجه دا راوتله بر وګورئ ټول چې د شیخانو په نسبت باندې غصب باغه شي کیږي چې هغه نقل قبلي منقولاتو کې غیر منقولاتو کې نه کیږي نو کې اوسري د چا نظم کوي ولي وکور نی ولي هلاک شو تاوانیم بنشته ځکه د غصب نشته واذا غصب عقارا يسري غصب کړي زمکا فهلك في يده دا بلاس کې هلاک شي نه ضامن کیږي وهذا عند ابي حنيفه او ابي يوسف رحم الله وقال امام محمد رحم الله فرمای يضمن وزمن بويدا مفتبه رايدا او هو قول ابي يوسف رحم الله دا امام يوسف رحم الله قول الاول وبه يعني اول قول وبه قال الشافعي دا امام الشافعي رحم الله قولهم دي وجه لتحقق اثبات اليد او ايه د دې غاصب قبضه پیراله او د دې د ضرورتونو نه چې د مالک قبضه تی ختم شوله هم دغه دغه سموي کنه چې قبضه محقق ختمول حق قبضه ختمول او باطل قبضه راتل دلته چې باطل رااله او حق موي دا خو به متعارض شو تضاد شو دا قبل به ختم شوی لکه متحقق شو اثبات د ید ومن ضرورته او د دې د ضرورتونو ده زوال ید المالک چې د مالک ید زایل شوی استحاله اجتماع الیدین ځکه محاله ده چې جمع د دواړو قبضه وشي علی محل واحد په یو محل کې فی حالت واحده په یو حالت کې د مالک قبضه هم دی چې حق قبضه ده د غاصب هم دی باطل هم ده دواړه نشي کېدلی نو چې د غاصب قبضه بیراله د مالک غتی ختم شو فیتحقق الوصفان کني شي کده سي نه وي به دوه وصفونه متحقق شي متضاد او دا کېدل نشي هو الغصب ولا مبين تغدي كم نه اچھا جی ګورا فتحقق الوصفان متحقق شول دو وصفنا او دا د غصب په تعریف کې دي دو وصفونه کوم دي لکه وران می ویل دو وصفونه کوم دي د مالک ید قبضه ختمیدل یعنی قبضه حق ختمیدل او د غاصب غرتل قبضه باطل راتل دا ډول وصفونه په حقیقت د غصب کې دی غرال هو الغصب على ما بيناه فصار المنقول منقول بشان شو وجهود الوديعه بل ورا څنګه منقولي شی حق شاندام شو او ودیه کې موږ ویلو تازه کزین کې می چې کله مودا انکارو کې دستا ما سره ودیه شته دی نه موږ ویلو په دمانه واستوان رااله کزمه کوي د قو کوي دي منقولي وي غیر منقولي او که منقولي وي عام شی کې د متابین د قو کوي دي ندام د چا په شان شو ودی په شان شو دوړو کې رااله ولو ما د شیخانو دلیل دار ان الغصب اثبات اليد بازاله يد المالك بفعل في العين وهذا لا يتصور في العقار لك بتقولي توجه صاحبين وي شیخان ما غصب چې غصب دا کله راځي چې اثبات د ید وشي د ید باطله او ازاله د ید حق وشي د مالک لدی شي او دا کله کیږي کله چې ید باطله څه فعل وکي فعل کتاب دې پټي کی روپۍ دې پټي کی سفیل وکي او فعل چې ده کنه منقولاتو کیږي زمکه کې وسفیل وکي مګه وړې شي دا وګوره څه وي غصب چې اثبات الید دا ثابتول د ید باطله دي بازاله ید المالک په ځای لګولو د ید د مالک خبر بسې وره بفعل في العين چې یعنی شي کې به فعل شوی څه کې مثلا کتاب دې ال فعل کې وړلو وهذا لا يتصور في العقار او دا پاکارو کې نه متصور کیږي لأن يد المالك لا تزول الا باخراجه لکه بل وګورئ کته د مالک ید ختمه د دې کور نه مالک واسي نه تا خو فعل په مالک کې وګبار دکړلو یار زمکه کې کړه پته لګي پوه شوي کنم هغه تعریف د غصب څه وکړو چې د مالک ید ختم کی او د غاصب ید راشي او یو فعل وکي باغ شی مغصوبه کی څه وکي فعل دا ټکي به سره چې فعل مغصوبه کی شی مغصوبه کی فعل وکي ان کی فعل وکي او دلته چې مالک د کور نه بار کو دلته په شی مغصوبه کی فعل وکي کوم مالک کی وکړو نه رسېږي دغه د مثال له اگر یو سړی مال له او مالک لري چې ته وېسي استا دا څه غصب نه دی وای ورته لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه ألا وكيك تدا خارج كان هذا دي مثلا دي عقارنا كورنا وهو فعل فيه ده بدي مالك فعل لا في العقار فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي لك مالك لري ويسي عن المواشي ده حيواناتنا وفي المنقول ومنقول كي نقل كيك وفي المنقول النقل فعل فيه
منقولی شي کتاب دی دا یو ځای نه بل ځای ته وړي دا په دې کتاب کې فعل دی که نه نو هو الغصب ومسألة الجحود او باقي موضع چې انکار وکړي جهود وکړي وایي دغه مسله چې دا وایي دا ممنوع ده دا منونه یعنی الته موږ وایو چې الته غصب له جوړېږي چې منقولات وکړي که غیر منقولات وکړي الته موږ غصب نه منو یعنی که هلاک شو تاوان پې نه راځي مودع باندې منقولي اشیاو کې که انکار وکړلو او بیا هلاک شو بیا پې تاوان راځي دویمه وجه دا ده د سره ما پلاټ امانتي خیری او دته ما رای کو د انکار وکړ چې تاسو ما ستا پلاټ ما سره نشته دی او بیا هلاک شو ټیک د تاوان راځي د هغې وجه دا ده چې د باندې حفاظت د پلاټ لازم او نه دی کړی او مودا چې کله حفاظت پرېږدي تاوان پرې راځي که نه راځي پنځه صورتونه مو ویلو شپږ ولو سلمت فالزمان هناك هلته چې زمان راځي بترک حفظ راځي کوم حفظ الملتزم چې هغه به ځان لازم کړی او بالجحود او انکار کولو سره تارک لذالک دا غي تاریک ګرځیدلو پرې خودن کې نور وی وایو